तो हमारा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि इस सियासत को फौरन बंद करके उनका जिला बदल किया जाए। इज़्ज़तमंदो कम खलक چې مونږ اوري ګوري لایو یا رستو زه دا یو خبره کوم چې عجیبه خبره ده چې نن په ملک کې د انصاف دا حالت دی چې نن سابق وزیر اعظم هم وایي ما سره بې انصافي کېږي ما ته انصاف نه میلاویږي نن په دې ځای کې هنرمندان هم پرون مونږ خبر شوي چې آیت روغاني سره دلته د دې صوبایي حکومت د دې انتظامیه پولیس زیاتې کړو هغه هم د انصاف دپاره لګیا دی نن د محمدزاده شهید د شهادت اته اووه میاشتې برابر شوې نن د هغه خاندان هم دلته دې صحافیانو سره چې کوم دی راغلي اظهار یکجهتي په طور موږ سره د محمدزاده شهید والد صاحب هم موجود دی موږ سره د هغه ورور جلال هم موجود دی موږ سره د منجرګي د پېښور کارکنان د مردان د نور علاقو کارکنان موجود دي دلته عجیبه کومه خبره چې زه وینم هغه دا ده چې نن ولس لګیا دی هغه د معاشرې د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک دي که هغه صحافیان دي که هغه عوام دي که هغه هنرمندان دي او تر دې پورې چې ما څنګه خبره وکړه چې یو سابق وزیر اعظم هم دا ګیله کوي چې انصاف نه میلاویږي نو زه دا سوال کوم چې آخر دا انصاف به دې ولس ته د دې معاشرې هر سیګمنټ ته چې کوم نن په احتجاج په سړکونو باندې لګیا دي کوي او انصاف غواړي دا انصاف به څنګه میلاویږي کم ځای به میلاویږي دا معاشره کم خوا روانه ده دا ټولنه کم خوا روانه ده او د دې زمونږ د دې ایم ایس د قضیې د 400 د ایم ایس متعلق زه دا خبره کوم چې د دې یو نیمه میاشتو شوه چې مسلسل په 400 کې احتجاجونه وشو په نورو ضلعو کې وشو دلته نن د صوبایي اسمبلۍ مخې ته موږ ولاړ یو موږ سره ټول صحافیان د پېښور 400 نوښار د مردان ټول موجود دي او سمپل یو مطالبه ده هغه دا ده چې دغه ایم ایس په 400 کې چې کوم د چا متعلق دلته دا خبره موږ کوو چې دا یو نااهله دا یو منټلي سیک دا یو د پرسنالټي ډس آرډر دی د ذهني تور ټیک سړی نه دی مرداباد په ځای دی چې دا ایم ایس په پاگلخانه کې پکارو دا په منټل هسپتال کې پکارو ځکه چې د هغه اټیچیوډ د هغه رویه د هغه سټایل د هغه انداز هغه داسې دی چې هغه د زه دا ګڼم چې تاڼې د یو محرر نوم لاندې د هغه اټیچیوډ زه دا مطالبه کوم نن دلته اسمبلۍ مخې ته موږ ولاړو دا احتجاج شدید احتجاج روان دی په دې موږ یوازې خبره نه کوو زه دا تیمور جګړه چې کوم د دې صوبې د صحت وزیر دی دا هغه متعلق دا وایم چې دی ولې د ایم ایس له پروټیکشن ورکوي او په یو وخت باندې دا ایم ایس د 2 هسپتالونو انچارج دی نو ښکاري خو داسې چې دا په دې وزیر صحت کې څه تیاره ده دا کوم هیلث منسټر چې کوم د تحفظ ورکوي هیلث منسټر چې کوم دی په 400 کې ساتي هیلث منسټر چې نن ټوله 400 شل لکه آبادي د هغه خلاف احتجاج کوي ټولې سیاسي پارټۍ د هغه خلاف روتې دي ایون تر دې چې دا اقتداري پارټي پی ټی آی په 400 کې د هغه خلاف احتجاج کوي نو دا احتجاج نن لګیا دی دلته پرامن طریقې سره د اسمبلۍ مخې ته روان دی دا غوښتنې چې موږ کوو دا غوښتنې انتهایی زه دا ګڼم چې په یو مهذب ملک کې
په یو ښایسته ملک کې په یو پوهه ټولنه کې دا یو انتهایی مهذبې غوښتنې دي دا د آئین او د قانون په دایره کې دا غوښتنې مونږ کوو خو سوال بیا دا راپورته کېږي زه بار بار دا خبره کوم زه ریپیټډلی دا خبره کوم چې زمونږ د صوبایي حکومت څه مجبوري ده بیا د وزیر صحت خاص کر تکبیر تکبیر صوبائی امن جرگہ صوبائی امن جرگہ سید کمال شاه باچا زه دا تپوس کوم چې زمونږ د صحت کم وزیر چې دی نن د صوبې دا حالت دی تاسو وګورئ زه سیاسي خبره نه کوم خو چونکې د دې کړۍ یا د دې لړۍ د دې سلسلې د بلې سلسلې سره ملاویږي نن تاسو په دې صوبه کې وګورئ دا حکومت چې کم دی دا موجوده انکمبنټ کم ګورنمنټ چې د دې به دا 9 کال وشو خپل ټایم 15 کال تیر او دا تاسو د صحت نظام وګورئ تاسو د صوبې هسپتالونه وګورئ تاسو هیلث ډیلیوري ټول سیستم وګورئ تاسو هیلث سیکریټریټ وګورئ تاسو هیلث ډایرکټریټ وګورئ تاسو تر بیجو لیول پورې ډسپنسري لیول پورې دا نظام ټول سټډي کې نن زموږ د دې صوبې د نور څومره زموږ محکمې دی او نظام ټول تباه شوي دي د صحت نظام مکمل د سیکریټریټ نه والا تر ډسپنسري لیول پورې تباه دي زه وارننګ ورکوم د صوبایي حکومت لا زه وارننګ ورکوم د وزیر صحت لا چې دا نننی احتجاج دی دا ډېر څه وګڼي دا د سیریس واخلي دا خبره زمونږ وړه خبره نه ده دا ډېره غټه خبره ده ځکه چې د احتجاج نه مخکې په 400 کې ټولو سیاسي ګوندونو احتجاج کړی او دا غوښتنې کړې وه چې دا MSC د هسپتال نه نو حیران یم نه پوهېږم چې نن دا ټوله زموږ معاشره دا ټول سماج دا ټوله ټولنه اخر د انصاف دا طریقه ده چې موږ به روډونو ته سړکونو ته موږ راوځو دا تاسو وګورئ دې نه مخکې دا امن جرګې د قیادت د لاندې سوري د لاندې په دې صوبه کې په سقاکوټ کې یو غټه واقعه شوې وه محمد زاده شهید چې کم صحافي مو کم سوشل ورکر مو کم اعلی تعلیم یافته انسان و هغه د هغه 7 میاشتې وشوې چې هغه شهید شوی دی او هغه مافیا د ضلعې کم کرپټ مافیا چې وه کم چې د هغه د جرایم پیشه سره ان لیګ وه جرایم پیشه سره په یو پیج و هغې محمد زاده شهید کو او نن دا دی موږ سره دغه خاندان بیا په دې موقع موجود دی ملزم امس مرداباد ملزم امس مرداباد طرف امس طرف حکومت طرف حکومت تحفظ دو تحفظ دو تحفظ دو آی امن جرگا زنداباد آی امن جرگا زنداباد سید کمال شاه باچا سید کمال شاه باچا زنداباد یو قدم یو آواز انقلاب یو انقلاب قدم یو آواز انقلاب انقلاب زه د وزیر صحت لا وارننګ ورکوم زه د آګاه کوم زه د په دې خبره پوهوم چې نن خو دلته د اسمبلی مخې ته موږ ډېر پرامن طریقې سره ولاړ یو موږ دا غوښتنې کوو موږ احتجاج کوو موږ چې څه وایو دا زموږ قانوني او آئیني حق دی خو که چېرې د ننني احتجاج نه پس هم دغه MS کم په 400 کې چې هلته کړ دی ناکړ دی کوي کرپټ دی نفسیاتي مریض دی دا زموږ حکومت سیریس وانغېښتې شوه دا خبره زمونږ ونه منلې شوه نو بیا په 400 کې په 6 تاریخ زمونږ صحافیان ورونو چې کوم احتجاج یې ښه دی زمونږ جرنلستان چې کوم په 6 تاریخ باندې احتجاج کوي نو دوی سره ټولو سیاسي پارټو مکمل مرسته کړې ده زه د امن جرګې د طرفه د 400 د خپلو صحافي ورونو له مکمل د یقیندهاني ورکوم چې که دوی چېرې د دې نه پس په ټولو صوبه کې احتجاج کوي نو امن جرګه به دوی سره په هره ضلع کې څنګ په څنګ وي که دوی چېرې په 400 کې په 6 تاریخ دا کوم احتجاج دی ایښی دی دا کوي دوی سره مونږ څنګ په څنګ یو خو زه دا ګڼم چې په 6 تاریخ دا کوم احتجاج کېږي دا یو ډېر سیریس طرف ته خبره لاړه دا هسې نه چې سبا رواني طرف ته لاړه شي او په 400 کې عوامو مشتعل دي په 400 کې په عوامو کې انرست دی بېچیني ده دا بېچیني به نور هم سیوا شي او هسې نه چې دې نه لاین آرډر سچویشن جوړ شي یا داسې صورتحال جوړ شي چې سبا د 400 کم دغه ځای د ضلعې کم زمونږ چارواکي دي هغوی دا بیا نشي کنټرول کولی دا نننی احتجاج زمونږ د امن جرګې د طرفه زمونږ د 400 چې کوم جرنلستان نومونه دي الف شیرپوف فیض محمد حاجي صاحب صدیق الله حاجي صاحب دي زمونږ رفاقت الله دي د ټولو سره موږ څنګه چې دا ناره لګو چې کوم ځای کې ظلم وي په هغه ځای کې به امن جرګۍ چې په کوم ځای کې زیاتي په هغه ځای کې به امن جرګۍ نن زمونږ صحافیان وروڼه 400 دا مظلومان دي د انصاف غواړي د خپل حق غواړي امن جرګه دلته دوی سره نن په پېښور کې مو ولاړه ده دوی سره په 6 تاریخ انشاءالله ټول امن جرګه په 400 کې څنګ په څنګ انشاءالله ولاړي ډېره مننه کرپ امس مرداباد کرپ امس ملزم امس
پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي د ټولو مخکې د خپل صحافتي برادرۍ د چارسدي تنګي او شبقدر ډیره زیاته مننه کوم چې په دغه تحریک کې د صحافیانو لپاره میدان ته په دغه سور ترک نور باندې بار راووتل خو دغه صوبایي حکومت او د چارسدي څلور امپیګان او 2 نمونې امینګان تر اوسه یو MS ته بې بسه دي ورسره د امن جرګې د سیول سوسایټۍ او د چارسدي د ټولو سیاسي اپوزیشن ګوندونو شکریه ادا کوو چې د چارسدي صحافیانو سره په دغه حق په اواز کې څنګ په څنګ ولاړ دي ملګرو د کوم MS په ضد چې نن موږ دغه سړک ته راوتلي او د دغه اسمبلۍ مخې ته د محمدزی یونین اف جرنلست د سوري لاندې دغه احتجاج روان دی دغه MS انتهایی بد اخلاقه کرب او یو بد رویه چې کومه ده هغه استعمالوي هغه زنانو ته هغه ډاکټرانو ته ډېر بد نومونو سره اوازونه کوي هغه د ډاکټرانو ډېره زیاته بېعزتي کوي او دغه کرب او د بد اخلاقه MS په وجه باندې نن په چارسدي 2 هسپتالونو کې ډاکټر ډیوټي نه کوي آی روز ماشومان مري دا صوبایي حکومت چې دوی له د حکومت د چلولو د سره چل نه ورځي داسې نمونې موږ دغه اسمبلۍ ته لیږلي دي چې په دې پوهېږي نه چې حکومت په څنګه چلو دوی سره MS نشته د چارسدي داسې هسپتال چې په ټول پاکستان کې 2 هسپتاله دي یو په سکر کې دی او یو په چارسدي په رزړو کې دی د هغې نه بیچو جوړه کړه د جونه پورې چې کم دی دا MS ایثار کړی دی چې دا کرپ وزیر صحت چې دی د کرپشن انتخاب کړه او دی دغه عمران خان له د درنو لپاره فنډینګ ورکوي نو هلته کې هغه کرپ MS کېنولی دی چې د جون میاشت کې د له اوکې رزلټ ورکړي او بیرونه پاس شي د هغې نه پس به زه بیا بدلوم ډېر افسوس راشي په خپلو امپیګانو امینګانو وي موږ بې بسه یو وي هغه د وزیر صحت شهیده ده بیا په صحافیانو باندې قدغن په هسپتالونو کې یو صحافي نه پرېښودل او بیا سوچ وکړې چې یو ماشوم مري یو پلار یې جاړي او هغه پلار اوس هم په دې درده کې شاته راغلی دی هغه ناظم دی هغه هلته کې بې بسه او هغه په خوا دغه باندې موږ دغه هسپتال ته لاړو او بیا موږ په هسپتال کې بندی موږ پسې تالې وهي موږ په هغه ګنمینانو باندې زور کوب کوي نو آیا دا انصاف دی څه شو هیومن رایټس والا څه شو هغه داویداران چې د ظلم خلاف وو د دغه شانتې د انساني حقوقو د خلاف ورزۍ په ضد باندې اواز پورته کوي نن څوک هم په نظر نه راځي زه د دې خپل صحافتي برادرۍ ډېره زیاته مننه کوم چې په دې ډکټیټر حکومت کې چې په دې صوبه کې کوم ډکټیټر حکومت دی چې کم ظلم او جبر راغستی دی بس صرف احتجاجونه دي روزانه د اسمبلۍ مخې ته د احتجاجونه وي هره طبقه هر اداره په احتجاج باندې را صحافیان چې په دې حکومت کې څومره وزورولی شو خو هغه زموږ د پېښور صحافیان دي او خو د نورو ضلعو صحافیان دي هغوی سره چې کم ظلم او جبر او زیاتې روان دي نن د چارسدي صحافیان دغه میدان ته روتلي او انشاءالله دا آواز به پورته کوو تر څو چې دا معطل کړي نه وي تر څو چې دا ضلع بدر کړي نه وي تر څو چې د سره احتساب نه وي شوي د ده د کرپشن دا داستانونه مخې ته نه وي راوستې شوي تر هغې چې کوم دی د چارسدي صحافیان په ارام نه کښېني ډېره مننه